بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمہ ابن صلاح 51 صفحہ. النوع الثانی معرفت الحسن من الحدیث. دویم انواع حسن حدیث معرفت په بیان کې پہچان کی. رواینا نبی سلیمان الخطابی رحمه الله، منگا امام ابو سلیمان خطابی په حوالے سرا بیان کردے انه قال بعد حکایته ان الحديث عند اهله ينقسم الى ثلاثه اقسام ثلاثه قدمنا ذکرها. چې هغه د دې خبره بیان کول نه بعد چې حدیث محدثین په دې زمانه په دریو قسمونو ته منقسم دي، تقسیم شوی دی. التي قدمنا ذکرها چې دغه ذکر مخکې کړی شوی دی. الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، او دا ویل دي چې حسن حدیث ته چې هغه مخرج معروف وي او دغه رجال هم مشهور وي، او دا هم ویل دي هغه چې په دې معنی اکثر احادیث دارومدار وي. په دې معنی سوي اکثر دارومدار هو الذي يقول اکثر العلماء، چې هغه معنی اکثر دارومدار وی لکه اور اکثر علماء هغه قبل کړي او استعمله عامه الفقهاء، اور عام فقهاء دغه نه استدلال کړي وی. استعمال د مراد استدلال د فقهاء، اور فقهاء عالم بمعنی الحدیث تی، اعلم بمعنی الاثار، اعلم بمعنی اللغه. وروينا عن ابي عيسى الترمذي رحمه الله انه يريد بالحسن الا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. امام ابو عیسی ترمذی دی حوالې نه نقل شوی دی چې هغه حسن هغه حدیث مراد غسته دی چې دغه په سند کې دا راوی نه وي چې هغه متهم بالکذب وي، د کذب هغه تهمت لګولې دروغ، او حدیث شاذ نه وي، او د یو طریق نه زیات طریقو سره چې دی هغه مروي شوی، او دغه سي مضمون سره هغه مروي شوی روایت شي. ويروى من غیر وجه نحو ذلك، په دغه طریقې سره مضمون راوي شي. او بعض متأخرین وقال بعض المتأخرین الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. بعض متأخرین ویل دي چې دا سي حدیث باغه معمولی ذوب پاغي کی وی، یعنی الحديث الذي فيه ضعف قريب چې هغه قابل دی برداشت وی، لکه قریب محتمل قابل برداشت، دومره ضبطه چې قابل برداشت دی، نو الحدیث الحسن هغه حدیث حسن دی. او دا حدیث دا داسې وی لکه چې پاغه معنی ويصلح للعمل به، پاغه معنی عمل کولو صلاحیت هم لري، یعنی دا داسې حدیث دی چې پاغه معنی عمل کېدلی شي. نو حسن لغوي اعتبار سره صفت مشبہ څخه ده، د حسن نا ماخوذ دی حسن، یعنی جمیل او خوبصورت په معنی کې دی. حسن ته حسن دغه وجه وی چې د راوی سره حسن ځوان معامله کیږي، ځکه چې د رتبه چې د صحیح حدیث د راوی دی رتبه نه لغونی کم ده، او د ضعیف راوی نه بلندتر ده، یعنی صحیح نه کم ده درجه او د ضعیف نه بلندتر ده. نو دغه وجه نه د سره حسن ځوان کېدی شي چې د غلطي نه وي کړي. دا علامه اسماعیل سے په ظفر الامانی کی وی 158 صفحه باندې. او لفظ حسن استماع کله کله په نور معنی هم کیږي. په دې به ان شاء الله گفتگو ان قریب تفریع رابع کې به ان شاء الله راځي. او د حدیث دا سیګانه تقسیم درې قسم تقسیم، حسن، صحیح، حسن اور ضعیف. دا اولنا امام خطابی بیان کړ دے. اگر چې د امام علماء متقدمین په د دې د حسن تذکرہ کې هغه متفرق کا انداز اختیار کړی دی. لکه علامه زرکشی وی چې حافظ ابن تیمیہ امام خطابی دې سیګانه تقسیم باندې کلام کړ دے، او چې وی چې حسن امام ترمذی په اصطلاح دا، او ورنه د دې علاوه د عام محدثینو حدیث په دوه قسمه دي، لکه یا صحیح دي یا ضعیف دي.
لہذا مامور به بل درجه حسن لہذا خطابی چې حسن ته حدیث اقسام کې شامل کړي دي نغوی دا صحیح دی. ظفر الامانی سے ذکر کړی. علامہ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې خطابی دا سیګانه تقسیم د متقدمین محدثین نقل کړ دی او د حسن استعمال متقدمین په نظمانه متفرق انداز سره او په مختلف ځایونو کې هغه ملاویږي. لیکن امام خطابی په یو لړۍ کې دا ویدلې ده او دا 3 قسم دي او خطابی چې یو جلیل قدر قابل اعتماد امام دی. ابن صلاح د تقلید کوي او وی چې حدیث بدرې قسمه نقل کوي. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحم الله فرمایي چې خطابی متقدمینو کې متفرق کلام نه هغه حسن منتخب کړي دي او بیا هغه سیګانه تقسیم په لړۍ کې چې هغه اچول لکه گویا کہ خطابی بارک بینی پختگی دلیل دی دالک. نو دې تمهید نه بعد عرض وزدار خاب بن صلاح دلته درې تعریفونه د حسن پیش کړی دي. یو د امام خطابی، دویم د امام ترمذی نه او دریم د بعض متأخرین نه چې دغه بعض متأخرین نوم هغه نه دی اغسته مگر مراد ابن جوزی دغه دی چې امام خطابی تعریف تا حسن لذاته معنی اور امام ترمذی تعریف ته حسن لغیره معنی. د خطابی تعریف ته حسن لذاته ویل دي او د امام ترمذی تعریف ته چې هغه حسن لغیره یعنی ویل دي او پاغه محمول کړ دي. او د علامه ابن جوزی رحمت الله علیه د تعریف ستوضیح وضاحت نه کړي. نو وی الحسن معروف مخرجه واشتهر رجاله. حسن هغه دی چې د هغه مطلب دا د مخرج معلومي او رجالی مشهور وي. دا امام خطابی تعریف کوي. لک مخرج د ظرف مکان سے غدا چې دغه معنی دا نکلنے کی جگہ د وتلو ده اور مراد د حدیث نا راوی ده. اوس دلته چې ما معرفه مخرجه دا کنایه ده د اتصال نه چې سند به متصل وي او واشتهر رجاله دا تعریف دیم کې ده چې هغه سند به رجال مشهور لکه. دلته اعتراض ده حافظ نے جماع وی چې امام خطابی دا تعریف صحیح ته شامل دي ځکه د هغه رجال هم مشهور دي او د هغه مخرج هم معروف دي او تعریف کې دا څه لفظ نشتی چې هغه د صحیح له ممتاز کی او که چته اشتهر رجالون شهرت فی الوصف مراد شي نو دا تعریف ضعیف ته هم شامل دي. جوابدار امام خطابی تعریف چې د واشتهر رجالون د راویان صدق او امانت کې مشهورتیا مراد ده نه چې ضبط اتقان. نو خبر هغه وته ذکر صحیح رجال صدق اور ضبط په دواړو کې مشهور دي او د حسن رجال صرف په صداقت او امانت کې مشهور دي. نو لہذا د دوه رتبه صحیح دي رتبه نه لکا کما ده. حسن کی تعریف میں عدالت او ضبط کې نه لګول دا اشاره ده چې دا تعریف د هغه شی دی رقم. او دوی خبره یو بل کړه علماء چې تعریف وشته رجالو پر مکمل مګنه وي بلکې وعليه مدار اکثر الحديث الى قول عامه الفقهاء. پوری تعریف حصو منای نو بالکل خبر بواضح ځکه دا تعریف د حسن دی. دا تعریف د شری حسن دی چې فقهاء مخفل په لغاتو کې هغه نه یعنی استدلال کړي. واشتهر رجاله پوری تعریف غاڼه صرف تعریف پتہ کے معنی یعنی پریوتے دے لکا. حافظ عراقی رحمت اللہ ابن رشد یہ اعتراض کر دے دیغی جواب ورکی دیوی وستقر حاله سمانه نشتی. خود خطابی چې معالم السنن په مقدمه کې تعریف چې الفاظ دی هغه بالکل هغه دي چې هغه ابن صلاح نقل کړ دي. لہذا ابن رشد نقل کردہ الفاظ یقیناً تخریب थे اور تعریف ناقابل قبول دے قابل قبول دے. اور بعض ہوئی چې اصل کې ممکن دادا واستقر نه دے بلکې واستتر دے یعنی دویم تا چې دغه شوشا سموټا کړه نو دغه وجنه قاف ویلې شو نو واستقر سمجھ کې راغی. اور پس لفظ حاله متعلق جزم سرا داوی چې ورجاله حالون مراد رجال دے یعنی
را او د جیم سره نه دی بلکې د ح او دارنګې د ح بغیر او جیم نه دی. نو لہذا استقر معنی کیا استتر نه کې استقر. نو اوس حسن هغه دی چې دغه مخرج سند معروفي او د سند رجال مذکور وي او د حدیث حال پوشیده وي. نو اوس دا تعریف د حسن لپاره جامع معنی تعریف شو. امام خطابی شاه نشان دغه تعریف ته چې هغه د حسن کم تعریف کړ دې نه هغه د جمله شرایطو مطابق ته لکم. امام ترمذی رحمت الله علیه تعریف د حافظ بن صلاح نه اصطلاح عام مطابق د حسن تعریف فرمایلی دی. هغه کل هذا مستبحون بیا ورپسې وی چې دا ټول وضاحتن قریب روان دي چې امام ترمذی چې کوم دا خاص تعریف اصطلاح کړي دا دی وهم شکار دی لک او پاغه معنی رست بیا ځلغونه باباس کوم الله سبحانه